أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 40-41 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د نمخ کې چې نو هغه تیر شولو چې تاسو جهاد فی سبیل الله چې نو هغه کوي کله چې تاسو ته ویلې شي چې د جهاد دپاره د الله جل جلاله د الهي کلمت الله دپاره اوځئ نو تاسو ثاقلتم من الارض تاسو ځمکې طرف ته چې نو هغه مایله شئ نه وځئ. نو یو پاک درس کې چې نو الله پاک ویلو که تاسو داسې ونه کوئ نو الله رب العزت به تاسو له عذاب علیم درکړي او داسې خلک به الله پاک راولي چې تاسو نه به علاوه تاسو به لرې کې نور خلک به راولي او تاسو په جهاد نه کولو تاسو د الله پاک څخه ضرر نشئ رسولی. اوس دې آیات کې الله پاک وایي چې د جهاد یا د پیغمبر نصرت او مدد دا ستاسو چې نو هغه په جهاد او ستاسو باندې نه دی منحصر. که تاسو د الله د پیغمبر په معیت کې ونه وتلی او تاسو جهاد ونه کړلو نو څه خبره نه ده. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا الله رب العزت د خپل پیغمبر په هغه وخت کې هم مدد او نصرت کړو چې کله د هغه د کلي خلکو اهل مکې د هغه د خپل مکې نه خپل کلي نه چې نو هغه وباسلو هجرت لتلو نو په هغه وخت کې خو تاسو نه وای الله رب العزت بغیر تاسو نه د هغه مدد کړو نو الله پاک اوس هم حق شانتي کولی شي. واقعا نو مخکې چې نو هغه مونږ په صورت انفال کې چې نو نهمه سپاره کې د هغې ته هجرت ټوله واقع چې نو هغه تفصیل سره ویلې وه چې حضور علیه الصلاة والسلام خلاف چې نو هغه دوی دغه منصوبه جوړه کوله او بیا د هغې کې اخره کې چې نو هغه په دې خبره باندې فیصله وشوله چې حضور علیه الصلاة والسلام د الیاذ بالله چې نو هغه قتل کړی شي شهید کړی شي. نو چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د شهادت چې نو هغه خبره وکړی شوله نو نبی علیه الصلاة والسلام نو هغه ته الله پاک جبریل علیه الصلاة والسلام راولېږو چې د خلکو د قشانتې ستا چې نو هغه د شهادت ستاسو د مرګ فیصله یې کړې ده تاسو لاړ شئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ووایو تاسو دواړه د دې ځین د شپې شپې وځئ. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې نو هغه په خپل ځای باندې سملولو او دوی د دغه ځای نه چې نو هغه روان شول. تفاسیرو کې لیکلي دي خازن او ذخیره د چې نو هغه معارف او مدارک د تفاسیرو د ځای نو هغه واقع ذکر کړل دا وی ذکر کړنی چې کله چې نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو هغه د شپې روان شول اوتلو نو دوی چې کله اوتل تلل غار سور ته چې نو هغه لاړلو چې دا د مکې سره نږدې چې نو هغه الته نږدې غر دی او په هغې کې برج نو هغه بیا دغه غار دی. نو دغه طرف ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا دواړه چې نو هغه روان شول راغل نو لاره کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به کله د حضور علیه الصلوۃ والسلام نه مخکې شولو او کله به د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه شاته روان شولو. حضور علیه الصلوۃ والسلام دې تپوس وکړو ابوبکر دا څه چل دی کله چې نو هغه زمانه مخکې روان شي او کله چې نو هغه تو زمانه شاته روان شي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایل د الله رسول کله ما سره شک شي زم چې اسنه شاته څوک تعقب کې راخوشي تاسو باندې حمله وکړي نو زه زر چې نو هغه ستاسو نه شاته روان شم که څوک حمله یا سکې نو په ما وکړي وی بیا چې شاته ستاسو پس درځم جو بیا مې په اړه کې چې نو هغه دا واچولی شي اسنه مخې ته که څوک نبی علیه الصلوۃ والسلام ته چېرته څوک ناست وي په ګاټۍ کې لګولي او د مخکې نه چې حمله وکړي جو زه زر ستاسو نه چې نو هغه مخکې بیا وردېږم. بیا د هغه سره
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی نو هغه عمر تقریبا څه کم دی نو 50 کاله یا یو کم 50 کاله عمر دی او غار سور ته چې وسم خلک خېږي د سور د میچ دی نو هغه کوي لارې چې نو هغه ته جوړې شوي دي هغه وخت کې چې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه په خپل اوږه مبارک چې نو هغه واغستو نبی علیه الصلاۃ والسلام په شا کو دغه غار ته چې نو هغه برختري د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا قربانی ده چې دغه قربانی متعلق چې نو هغه هیڅ حکم نشي کولای جامع الاصول چې نو هغه یو کتاب د پاغي کې نقل کړي او دا هغه نه بیا خازن نقل کړي دي تفسیر خازن کې نه کړي دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه نقل کړي شوی دي هغه چې ما خپل ابو ټول عمل چې دا ما را واغستلې حالانکه ابو عمر رضی الله تعالی عنہ مقام او مرتبه سوره ده ترمذی روایت کې راځي کتاب المناقب کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لو کان بعد نبی لکان عمر که زمانه ورسته پیغمبر وي نو هغه حضرت عمر ولو خو زمانه چې نو لا نبی بعدي زمانه ورسته دنیا ته بل پیغمبر راتلو والشته نه دومره چې نو هغه لوړ مقام دی عمر رضی الله تعالی عنہ نمبر وی دی هغه چې مات نو هغه ټول عمل چې څومره عمل ما کړی دی دا ټول عمل چې نو هغه ابو بکر لور کم د یوې ورځې یا د یوې هغه شپې عمل چې دی نو هغه ماته میلاو شي زه به پې دا خپل ټول عمل چې دی نو هغه قربان کړم نو بیا دې تپوس وشو چې د ورځې کم عمل نو وایي نو او د شپې کم عمل نو د شپې هغه عمل چې کله الله رب العزت چې نو هغه حکم د هجرت وکړلو او د هجرت د پاره تللو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جنانو هغه غار سور ته جنانو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره لاړلو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام جنانو هغه په خپل شام باندې چې نو د الله پیغمبر بر غار سور ته جنانو هغه وخې جوړو هغه حالت کې په هغه سخت په هغه تیار کی او بیا چې کله آل تلاړلو نو بیا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قربانی سوره نو چې کله هغه غار ته ورسېدلو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله رسول تاسو دلته لک صبر وکړي زه چې نو هغه درنه ګورم ځکه شپم د ماښام خړ چې نو هغه لګېدلی دی او دویم نو هغه د غار دی غر دی نو هسې نه که چېرته څه زهریله شیز پکې نو که ما و چې زه مړ شم نو زه به یو کس لاړ شم او که تاسو الله به که چې نو هغه تاسو ته څه نقصان ورسي هلکت الامه ټول امت چې نو هغه به هلاک شي تباه به شي دنه چې نو هغه غار ته لاړلو بیا چې کله دنه غار ته لاړلو نو په هغې غار کې چې نو هغه کچ کچ سوري ولو نو د هغې دپاره خپل هغه ایزار راواغسته نو هغې ټوکړې ټوکړې کو ویشلولو یو سوړه کې چې نو هغه یې کېښودو بیا د دغه نه وروسته یو ځای چې نو هغه دوه ځله خالي پاتې شول هغې ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې نو هغه وایي خپل خپه چې نو هغه کېښوده یو طرف ته کېښوده بل بیا د الله پیغمبر ته د الله رسول او ستاسو راځئ حضور علیه الصلاۃ والسلام سره دننه لاړ او بیا د دننه تلو نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خپل ورون مبارک چې نو هغه خور کو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ناس دی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو آرام وکړئ نبی علیه الصلاۃ والسلام اودش ولو دې کې چې نو هغه د مارو یا لړم مو هر څه چې نو د هغوی چې نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي چې چلو نو چې کله یې وچې چلو هغه ترک سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د زین رقیدلی دی هسې نه د حضور علیه الصلاۃ والسلام خوب چې نو هغه خراب شي نو د هغه د سترګو مبارک نه چې نو هغه اوښکې راوبهېدلې د ډېر تکلیف هم نو چې اوښکې را روانه شوله هغه راله د نبي علیه الصلاۃ والسلام د مخ نه چې نو د ابوبکر راتاوه شوه او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک ولګېده نو چې څنګه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک ولګېده نبي علیه الصلاۃ والسلام یخ شو ولې ابوبکر څه چل وشو نو هغه ورته د الله رسوله زه چې نو هغه څه شي و چې چلمه د هغې تکلیف د وجې نه ما چې نو هغه ځان نه ډقو ستاسو خوب خراب نه شي خو سترګې مې چې نو هغه قابونه شولې نبي علیه الصلاۃ والسلام ورله چې نو هغه خپل دم کړله خپلې لاړې مبارک پرې راښکودلې هغه بالکل ښه شو نو زویم چې د دغه یوې شپې عبادت دغه یوه شپه چې نو هغه مال نه که زه به خپل ټول عبادت ورکم بې ورځو نو بې ورځ هغه ورځ ده چې په کوم ورځ باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام وفات شولو او بیا کم خلک چې مرتد کېدل هغه مرتد شولو مسیلمة الکذاب چې نو هغه هغه فتنه جوړه کړه او بیا بعضې خلکو چې نو هغه د زکات د ادا کولو نه چې نو هغه انکار وکړو
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه تنها دغه ټول مقابله وکړه او چې هغه کسان چې دا غوي د اوسه پورې په زکات کې رسۍ قدر ورکول او کاغه هم مرکه نو زه به دا غوي سره جهاد کوم نو ما ورته چې دا تاسو کې دا نو هغه ته نمبر لوی خبره کې او نرمۍ نه کارواله نعمت چې ای عمر تو په زمانه جاهلیت کې ډیر زیات نو هغه غیرتی وي او په دین اسلام په دور کې وستا هغه غیرت چرته لاړو نو زویم چې بیا چې نو هغه سره شو دغه سره صدرم شو نو زویم چې هغه وی ورځ دغه عبادت د چې د دوه فتنو کې आवाज تنها مقابله وکړه چې دغه مال راکې او چې نو هغه د خپل ټول عبادت ولورکم نو بهرحال دغه چې نو هغه ذکر ورو بیا څه چلو شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې چې نو هغه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غار کې درې ورځې وباسلې بیا دغه درې ورځې چې کله هغه شاته چې هغه کافرانو مختلف طریقو باندې ګرځیدل د هغه ځان سره نو هغه یو هغه کم چې نخي معلومه په هغه ځان سره روان کړي نو هغه د غار پور چې نو هغه راوستل اوس غار پور چې نو هغه کله رانلو نو الله رب العزت حکم ولو نو الله جل جلاله زنګلی کوثر چې نو هغه راولې تفسیر مدارک او خازن چې نو هغه ځوان ذکر کړي نو دا غي دغه مخې ته چې نو هغه جال واچو پای جال کې چې نو هغه دواګي واچولې او دا چې نو جولات الله پاک نو جولات هغه جال چې نو د غار دغه خلی باندې زر جال چې نو هغه واچولو نو چې کله دی رالل دا غي چې نخې د دې پر راضي او کې دې چې نو هغه دی غار کې نو دا غوي ورته به وقفه ته چې اسې مونږ دی په دې دومره کمرونو په دې دوره غرونو راوخې جوړو چې دلته داوی د جاله خو دې معلومي کې چې خو د حضور د پیدایش نه هم مخکې چې نو هغه چرته جوړ شوی او بیا چې نو هغه د جولاګي د جاله چې نو هغه په هم ده نو کدی ته څوک نه وته نو دا به لري کول نه نو دې چې کوم دغه وخت کې راورسېدل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دې خبري اورېدې چې د سی وکتل نو دا غوي خپېخ کار کې دې غار مخې ته ولاړل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اذا الله رسوله کچرته دوی قتل نو موږ بویني الله جل جلاله چې نو اداره ولېګلو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا تحزن ان الله معنا تو مغم جن کېږه الله رب العزت چې نو هغه زمونږ سره دی الله رب العزت چې نو هغه به زمونږ حفاظت چې نو هغه کوي فانزل الله سکینته علیه وايده بجنود لم تروها الله رب العزت چې نو هغه باندې سکینه راځي لکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او الله پاک چې نو هغه پرشتي راولېګلې هغه پرشتي چې الترالې نو دا غوي زړونه مرعوب شول د هغه زین ډایرکټ چې نو هغه کته کوشل لاړل وجعل كلمه الذين كفروا سفلا الله دا هغه کسانو خبره وینای چې نو هغه لاندې کړه کته کړه ذلیل کړه چې دی وی چې موږ به حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه نسو شهید کوی وکلمت الله هي العليا الله چې نو هغه وینا دا چې د الله پیغمبر چې نو هغه به د روغ او سالم د دې نه هجرت کې واپس به دې د کامیاب او کامران راځي والله عزیز حکیم الله رب العزت چې نو هغه زبردست حکمت زبردست غالب ذات دی حکیم او د حکمت چې نو هغه خاوند دی هر کار کې چې نو هغه حکمت دی انفروا خفافا وثقالا تاسو اوسه د الله رب العزت چې نو هغه په لار کې jihad فی سبیل الله د پاره چې نو هغه بوجل او سپکو اوس دینه چې نو هغه د خفاف او ثقال نه مراد دي تفاسیر چې نو هغه ډیر شي چې نو هغه معنی کړی دي او دا ټول معنی چې نو هغه مراد کې دي شي بعضی معنی کړي انفرو خفافا تاسو اوسه چې نو هغه سپکو یعنی چې نو هغه د خفاف نه مراد چې نو هغه صحت دی ځکه سړی چې کله په صحت باندې روغ دی سپک دی هر کار چې نو په اسانه کول شي وثقاله او د ثقال نه مراد چې نو هغه بیماری ده با حالت د بیماری کې نو بیا هم ځي ځکه چې نو بیماری په صورت کې سړی درون کېږي دی چې نو هغه ډکېدی نه شي انفروا خفافا وثقالا خفاف نه مراد چې نو هغه غریبي ده که په حالت د غریبۍ فقر کې بیا هم ځي وثقالا او که په حالت د مالدارۍ کې نو بیا هم ځي انفروا خفافا تاسو ځي که معمولي اسلحه د سره وي نو په هغې سره وځي وثقالا او که ډېر شي اسلحه د سره نو په هغې سره هم وځي انفروا خفافا تاسو چې نو هغه اوسئ په حالت چې نو هغه د څه کې تاسو چې نو هغه اوسئ په حالت چې نو هغه د پیدل تلو کې خفاف معنی چې نو هغه پیدل وثقاله او په حالت چې نو هغه د سورلۍ سره انفروا خفافا تاسو چې نو هغه اوسئ که تاسو شاته چې نو هغه پټي مغټي او مال او در چې نو هغه
کدی نه نو هم اوزي وسقاله او کدغه موي پای پس یو شاته سټ ماتي نو بیا هم اوزي انفروا خفافا تاسو جهانو هغه اوزي که تاسو اولاد نه واده و دا نه نو بیا د الله په لار کې jihad فی سبیل الله اوزي وسقاله او کودونه مو کړي نو بیا هم جهانو هغه اوزي دغه پروا مکوي وجاهدوا باموالکم وانفسکم او د الله رب العزت جهانو هغه په لار کې jihad کوي په خپل مالونو او خپل نفسونو سره فی سبیل الله د الله په لار کې نو دې آیت نه دا معلومیږي چې jihad جهانو هغه په هر صورت کې او په هر چا باندې جهانو هغه فرض او لازم ولو بیا دغه نه اورسته چې هغه آیات رالو وليس علی الذین ضعفاء نو کم کسان چې کمزوري او ضعفانی په هغه سره بیا د آیات نه هغه منسوخ شولو دغه حکم چې نو هغه ختم شولو او بیا دغه نه اورسته جهاد د چې نو هغه فرض کفایه پاتې شولو نو ځکه و انفسکم فی سبیل الله د الله چې نو هغه په لار کې خپل مالونه او خپل ځانون سره ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا جهاد دا غزوه تبوک دا واستاو زپار ډیر چې نو هغه غوړی کچرته تاسو پوهیږئ الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي الا تنصروه کچریتا سو مدد ونکړی داغه فقد نصره الله نو یقینا مدد کړو داغه الله پاک اذ اخرجه الذين کله چې راوستلو هغه کسانو کفرو چې کافرانو ثانی اثنین چې هغه دویم په دوو کې اذ هما کله چې هغه اړلو دواړه فی الغار په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې د اویل خپل مرګری ته لا تحزن غم مکوه ان الله بشک الله پاک معنا مونږ سره دی فانزل الله سکینته پس راولې ګل الله پاک چې نو هغه تسکین خپل سکینه خپل علیه پاغه باندې یعنی خپل پیغمبر باندې و ایده او قوت ورکړو هغه ته بجنود په لخر سره لم تروها چې نه دلیدل تاسو هغه وجعل کلمه الذين كفروا السفلى او کړی خبره دای کسان چې کافران دي ښکته وکلمه الله هي العليا او د الله خبره چې نو هغه د اوچته والله الله پاک عزیز زبردست حکیم د حکمت خاوند دی انفروا اوزیت نو خفافا سپکباری وسقالا او درنباری وجاهدوا او جهاد کوي به اموالکم په خپل مالونو سره او انفسکم او په خپل ځانونو سره فی سبیل الله د الله په لار کې ذالکم خیر لکم دا بغوروي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ